ګرانو کتونکو زمونږ په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې تاسو سوال او د هغې جواب ټولو نه اول ګرانو کتونکو زمونږ په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې تاسو سوال جواب کې یو ملګري تپوس کړی دی او دا تپوس کړی دی اکبر علي صاحب تپوس کړی دی د شا کسنه او تپوس یې دا کړی دی نن سبا په دې کې عام طور باندې خلک مبتلا دي یو ډیر اهم او ضروری سوال دی چې بعضی خلکو دې طرف ته څه دهان او توجه نشته دی. اکبر علي صاحب د شاکس نه سوال کړی دی چې په فیسبوک باندې یا په نور داسې چې کوم زما استاد سوشل میډیا د استعمال لپاره کوم نور ذرایع دي او کوم نور شیان دي خصوصا زموږ تاسو فیسبوک زیات استعمالو نو په فیسبوک باندې یو کس داسې ویډیو شیر کا او هغه ویډیو هغه اسلام مطابق نی غیر اسلامی ویډیو یې پاغه کې غانې یا پاغه کې یو ډرامې یو کلیپ یا پاغه کې فلم یو کلیپ وی یا پاغه کې د چا تصویر وی تصویرونه وی یا غیر مهذب ویډیو وی یا د فحش ویډیو وی ان داسې ویډیو تصویری چې هغه اسلام مطابق نی یو غیر شرعي ویډیو نو بیا فیسبوک باندې شیر شي نو دا غي نه پس خلک بعضی کسان پاغه باندې لایک ور کوي یا پاغه باندې دل ور کوي یا غا شیر کوي یا پاغه باندې کمنټس ور کوي هغه سره اظهار د یکجهتی کا چیرې د اساس تاخه کړای دی دا لایکم یو قسم لاغه سره اظهار د یکجهتی دی یا کمنټس پکړل وغیرہ یا دا غي شیر کول شرعي توګه باندې دا کوم یو انسان چې لایک ور کوي یا کمنټس پکې داغه موافق او داغه مطابق اپریشیټ کوي غونډه چې ماشاءالله تا یو خکار کړه د شرعن دغه انسان څه حکم دی آیا دغه فحش غیر اسلامی غیر شرعي ویډیو تصویر چې چا شیر کړه هغه خو اسیم ګناهګار دی دا لایک والا او کمنټس والا په دې باندې چې داغه موافق کمنټس ور کوي آیا دا شرعن ګناهګار دی کنه او دا ډیر یو ضروری سوال دی نو په دغه سوال جواب کې د شریعت په رڼا کې دغه سوال جواب دا دی چې کوم یو انسان په فیسبوک وغیرہ باندې داسې یو غیر مهذب ویډیو یا غیر مهذب غیر اسلامی شرعي تصویرونه یا غانا بجانا یا د ډرامې یا د فلم یو کلیپ راکټ کاو په فیسبوک باندې شیر کا ټول نه اول دغه انسان په دغه سیز باندې ګناهګار دی او دا داسې ګناه ده چې دا نه ختمېدونکې ګناه ده که دا انسان نعوذ بالله وفات شي او دنیا نه لاړ شي نو په سوشل میډیا باندې دغه کلیپ رواني مخکې څومره خلک یې ګوري څومره خلک شیر کوي څومره خلک یې ځان ته پلی کوي او اوپن کوي څومره نو دا کس د پس د مرګ نم د دغه کلیپ یا تصویر یا غیر مهذب ویډیو په ګناه کې پوره شامل دی ټول اول خو ګناهګار دی سخت شرعاً ناجایز خبره ده چې داسې ویډیو غیر شرعي یا تصویر داسې څوک په فیسبوک باندې اول شیر کدا څوک چې شیر کدا سخت ګناهګار دی دا غینه پس په داسې ویډیو باندې لایک ورکول شرعي توګه باندې دا یاد لرئ لایک ورکول یا په دغه ویډیو باندې ماشاءالله لیکل چې کوم غیر مهذب ویډیو دا یا غي مطابق یو بل داسې کمنټس پاغه باندې ورکول دا یاد لرئ دا ستا لایک ظاهری ښکاری یا ستا کمنټس تا ته ظاهری ښکاری خو په شریعت کې د دې د یاد لري دو مطلبونه دي دو معناګانې دي یا خو ستا د لایک یا کمنټس نه چې ته په دغه شی باندې دغه موافق کمنټس ورکې خپل رائے اظهار کړي کدا رائے داسې رائے و چې پاغي کې طاقت نصيحت کړو چې داسې بیا مکه ودا خو صحیح دی خو په دې کمنټس کې داسې لیکای و چې طاقت ویلو چې شاباش او زبردست او ډیر خاو هغه د مخ کې پروموټ کړی دی وغله تسلی ور کړی دا بیا ناروا کمنټس دی نو داسې لایک په دغه سی ویډیو ور کول یا کمنټس په داسې ویډیو ور کول دا ټول نوجوان نسل دا نیو جنریشن چې کوم دی هغه ته د خبرې پته وی چې دا بالکل حرام او ناجایز دی یا خدا کمنټس او لایک ورکول دو مطلبونه دي یو مطلب یدا دی چې ستا دا کار بالکل صحیح کړی دی زم تا سره بده کې شامل یم او په ګناه باندې چا سره رضامندي اظهار کړل دومره سړی ګناهګارګي لګا څومره چې انسان ګناه کړي نو په دې باندې ته ګناهګار شوی یا چې مثال کے طور په د لایک یا کمنټس یا شیر په ذریعے باندې گویا کې ته د هغه انسان د ګناه مزید نورم پرچار کوي نو دا تعاون فی الاسم د شریعت کې او په قران کریم کې الله فرمایي ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان په ګناه کار کې او په ظلم کار کې تاسو چا سره معاونت مکوئ تعاون چا سره مکوئ په قران کې دینه من راغلی نو استاد شیر استاد لایک استاد موافق کمنټس دا گویا کې هغه سره ستا یو تعاون دی
تاغله یو حوصله افزایی ورکې ته گویا کې داغه ګناه کار ته صحیح وایي هغې له ته نورم داد ورکې چې دا ستا کار چې کوم دی دا صحیح دی لہذا په غیر مناسب ویډیو باندې غیر شرعي ویډیو باندې لایک کمنټس شیر وغیرہ چې کوم نوجوانان نسل دا زموږ استاسو نیو جنریشن کوي دا بالکل ناجایز دی دا ګناه کبیره ده دا حرام دی چې څومره د انسان په ویډیو شیر باندې یا په ویډیو جوړېدو باندې ګناهګارېږي دومره د انسان په هغې لایک یا په هغې باندې موافق کمنټ یا د هغې شیر دومره د انسان په هغه شیر لایک باندې ګناهګارېږي لہذا د دغو لایک نه او کمنټس نه او شیر نه چې کوم نوجوانان دي زما ستا په کار ده چې دې نه مو ته اجتناب وکړو بلکې د دې په ځای باندې مو ستا په کمنټس کې هغه له دا خپله رایه ورکړو هغه پوه کړو د هغې اصلاح وکړو چې آینده دپاره ته داسې ویډیو مه شیر کوه دا ګناه ده ته به یو وخت نه په دنیا کې او دا ویډیو به موجود وي او تا ته به د هغې ګناه پوره در رسي داسې به په یو وخت کې دا لایک والا په دنیا کې نه موجود او دی به په قبر کې او دا لایک یا د چې کوم شیر د دغه ویډیو کړی دی هغه ته هم د دې ګناه پوره ورسي لہذا په داسې ویډیو باندې لایک یا دغه شیر دا بالکل شرعاً ناجایز او ناروا دی دینه اجتناب پکار دی